أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. مخکې آیت مبارکه کې د جهاد کولو ته ترغیب بیان شولو، نو دی آیت مبارکه کې دا هغه کسانو ذکر کوي چې هغوی جهاد نشي کولای، یعنی جهاد نه دی کړی او د مسلمانانو خلاف په جهاد کې جنگیدلی دي. د دې وجه نه چې دوی د کافرانو په ملک کې اوسېدل، نو مجبوراً د کافرانو په لښکر کې شامل کړلی شوي دي او د مسلمانانو خلاف جنگیدلی دي. نو دې آیت کې د هغوی ته زورنه او توبیخ ورکولی کېږي، یعنی هر هغه کس چې هغه د مسلمان خلاف جنگیږي یا د مسلمان ریاست خلاف جنگیږي، نو د هغوی ته زورنه دلته کې بیانېږي. یو ربط دا بیان شوی دی چې مخکې آیت کې جهاد ته نه تلونکي خلک چې دی په هغو باندې هغوی ته زورنه وکړلی شوه، نو په دې آیت کې هجرت نه کوونکو باندې هغوی ته زورنه ورکولی کېږي. فرمای ان الذین یقینا هغه کسان توفاهم الملائکتو چې سا اخلی د دوی نه فرشتې یعنی کم خلک چې مري د مرګ په وخت کې ظالمی انفسهم، او دا کسان په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکي وو. دوی ظلم کوو په خپل ځان باندې او د مرګ حالت پې راغی، نو قالو وی فرشتې د مرګ فیما کنتم چرته کې وی تاسو ولې د اسلام احکامات باندې عمل نه دی کړی، د کافرانو په ملک کې پاتې کېدی او تاسو د مسلمانانو خلاف جنگیدلی یې، دا ولې؟ قالو نو وبوی دوی کنا ومونگا مستضعفین کمزوری کړلی شوي، لکه په دې جدید اصطلاح کې مونږ داسې ویلی شو چې مونږ په اقلیت کې وو، مونږه په اقلیت کې وو، فی الارض په ملک کې، یعنی مونږ په غیر مسلمه ملک کې وو، پای کې مونږه کمزوري وو، په اقلیت کې وو. قالو نو وی دا فرشتې علم تکن ارض الله واسعه، آیا نه وه
زمکه د الله تعالی پراخه فتوهاجرو فیها نو تاسو به هجرت کړی وي د هغې نه د دغه ځای نه به تاسو هجرت کړی وي که دا یو غیر مسلمه ملک دی د دې نه به تا هجرت کړی وي یا که دا یو غیر مسلمه فوج دی نو دې نه به تا هجرت کړی وي ته به دې نه وتی وي نو فرمای فتوهاجرو تاسو به هجرت کړی فیها په دې ځمکه د الله تعالی کې فاولئک نو دا کسان چې دي مأواهم جهنم ټکانه د دوی جهنم دی ځکه چې دا خلک د مسلمانانو خلاف او د اسلامی امارت خلاف جنگیدل خلق دی نو فرمایي چې د دوی ټکانه جهنم دی وساعت مصیرا او ډیر بد ځای دی د ورتللو دا جهنم ځکه په دغه صورت کې مخکې وفرمیل چې تاسو د جنگ په دوران کې تحقیق کوئ اسینه تاسو پوه نشئ او تاسو یو مسلمان قتل کئ نو تحقیق کوئ نو تاسو چې د غیر مسلمه لخکر کې د مسلمان خلاف جنگیږئ نو خو ظاهره خبره ده چې تاسو به صرف مسلمانان قتلوئ د یو مسلمان په قتلولو سره جهنم د همیشوالي دپاره واجبېږي د دوی دپاره مو فرمیل چې د دوی ټکانه جهنم دی او دا جهنم ډیر بد ځای دی د ورتلو الا المستضعفین مگر هغه کسان چې هغه کمزوري دي من الرجال د نارینه‌و نه والنساء او د زنانو نه یو خو هغه کسان دي چې هسې بانې کوي نو بانې چې دي هغه نه قبلیږي البته د چا شرعي طور باندې عذر دی چې دی کمزوری دی یعنې بوډا سړی دی یا بوډایګانې زنانه دي یا یو سړی دونه غریب دی چې دی نشي وتلی د سر د لارې هغه سامان نشته دی سورلی نشته کرایه نشته دی نو فرمایي چې البته هغه کمزوري کسان که دا نارینه دی او که زنانه ده والولدان او ماشومان د هغوی عذر چې دی دا قبول دی لا یستطیعون هغه کسان چې دوی طاقت نه لري حیلتن د بانې کولو یعنی دوی له څه چل ول نه ورځي چې په هغې سره دوی د دې غیر مسلمه ملک دارالحرب نه وځي یا د غیر مسلمه چې دی لښکر چې دی د هغې نه وځي څه چل څه تدبیر هغه ورله نه ورځي هیله ورسره نشته دی څه طریقه وله ورسره شته دی لار ورته نشته دی ولا یهتدون سبیلا او نه دوی ته لار معلومه ده نو ته لار معلومه ده او نو سره څه طریقه شته دی نو بیا د دوی عذر چې دی دا قبول دی فاولئک عسى الله نو دا کسان چې دي دا عذر والا کسان شاید چې الله تعالی ان یعفو معافی وکي عنهم دوی ته وکان الله عفوا غفورا او یقینا
الله تعالی معافی کوونکې او بخونکې دی. که د دوی عذر معقول و نو الله تعالی معافی کوونکې دی، او که عذر معقول نه دی نو بیا د دوی دپاره سزا بیان شوه. ان الذين یقینا هغه کسان توفاهم الملائکة چې ساګانې اخلي د دوی نه فرشتې د مرګ، ظالمي انفسهم ظلم کوونکي په نفسونو خپلو باندې، قالو نو وبوي دوی ته فرشتې فیما کنتم چرته وی تاسو، قالو نو وبوي دوی کنا مستضعفین فی الارض و مونږه کمزور کړلی شوي په ځمکه کې، قالو نو وبوي فرشتې علم تکن ارض الله واسعة آیا نو ځمکه د الله تعالی پراخه، فتهاجروا فیها نو تاسو به هجرت کړی په دې کې، فاولئک نو دا کسان چې دي مأواهم جهنم ټکانه د دوی جهنم دی، وساعت مصیره او ډیر بد ځای دی د ورتلو دا جهنم، الا المستضعفین مگر هغه کمزوري کړلی شوي کسان، من الرجال والنساء د نارینه‌ونه او د زنانه‌ونه، والولدان او هلکان، لا یستطیعون چې طاقت نه لري حیلتن د بانې کولو، ولا یهتدون سبیلا او نه ورته لار معلومه ده، اولئک نو دا کسان چې دي عسى الله شاید چې الله تعالی ان یعفو عنهم معافي وکړي دوی ته، وکان الله عفوا غفورا او دی الله تعالی معاف کوونکې بخونکې. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي، موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي، د مرګ نه مخکې دا پوره عمل کولو توفیق راکړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.